السلام علیکم کتونکو زه مراد علي خان او تاسو ګورئ زموږ سواد دا وخت زه د سواد تحصیل بریکوټ کې موجود یم څنګه چې تاسو د مخکې تحصیل مټه او تحصیل کابل کې زموږ دغه پروګرامونه وکتل دا پروګرام موږ په تحصیل بریکوټ کې ریکارډ کوو چې دا حلقه پی کې 6 ته او د دې چې کوم منتخب ام پی ایس صاحب دی هغه ډاکټر امجد دی او دا ډاکټر امجد ابایي حلقه ده موږ بدلته د دې خلکو نه پوښتنه کوو چې آیا مولانا صاحب چې کوم د ازادي مارچ اعلان آیا د بریکوټ خلک چې کم دی د پی کې 6 خلک چې کم دی ابا د مولانا صاحب په دغه احتجاج کې شرکت کوي او کنه کوي مولانا صاحب چې کم د احتجاج اعلان کړی دا ټیک نه وي حکومت غورځو نو خو نه دی ټیک کنه غلط دی کنه خلک مو چې کم دینو پریشان کیږي او عمران خان په خپل ځای باندې بالکل بهترین کار کوي ډیر ښه کار شروع کړی دی او ډیر خلکو له غریبانو له کارډونه ورکړي دي او مطلب دا چې هغه خو چاته نه چې دکانداران په خپل باندې منګیانې شروع کړي دي هغه خو نه چې تاسو دا کو نن هم ما خبرې اورېدلې چې بای موږ به دا منګای چې کم دینو په دې باندې به موږ غټ دغه ځای کړو چې دا موږ دا چینی او دا وړه په دې باندې موږ دا کو چې ولې دا وړه ګران دي څه غنې دغه مارچ به کامیابی کوي تاسو په خپل شرکت ان شاء الله کامیابی شرکت وکوي صحیح بوله ان شاء الله عالم دی مفتی دی ها نور هغه یې به حکومت غورځوم دا ټیک وي دا صحیح وای بالکل مهرباني دلته را سره بل امیر صاحب موجود دی کوشش کوو چې دې سره خبرې السلام علیکم نوم دې سره شاهد الله شاهد صاحب دا ته چې مولانا صاحب چې کوم د ازادي مارچ اعلان کړی څه غنې چې دغه ازادي مارچ به کامیاب کنه وي یره سو مزه خو ما چې دا ونه شي ولې دا به دی ونه شي د پاکستان کې حالات خرابي حالات خراب دي نو مولانا صاحب وایي دا حکومت غورځوم نو دغه هغه ته پته نو هغه به غورځول شي یاره تاسو به شرکت کوئ که مولانا صاحب سره نه یار از ما خو غریبي ده زه چې یوه ورځ چوټي وکړم نو ما پسې قرض دی السلام علیکم نوم دې سره هلکه زه به دې خبره نه کوم نوم دې سره مختیار علي مختیار دا ته وایي چې ازادي مارچ اعلان کړی مولانا صاحب څه ګڼې چې دا په کار دی که نه هغه وایي زه دا حکومت غورځول غواړم دا حکومت نور چلېدل په کار دی که نه غورځول دا خبرو زه نه پوهېږم دې سړي نه تپوس وکړه چې پې پوهېږي ما ته خو سره نه پوهېږي ما ته خو د ګنو وایي چې بس ګني په څو ګیلاس دی او څه حساب کتاب ګنې ګیلاس مخکې په څو اوس په څو دی مخکې په 16 اوس په 13 دی دا ولې په 13 شوی نو اوس ګني ګران دي ګران شوي دي ټیک دي ګران صحیح دي نو صحیح خو به دي څنګه مزدوري نشته که نشته مزدوري مې کم ده کرایه نشم پیدا کولی که چې دا ازادي مارچ اعلان کړی دی مولانا صاحب دا په کار دی که نه دی په کار یاره چې هغه عالمان دي هغه په دې خبرو د موږ نه ښه پوهېږي موږ په دې کې په دې څه نه شو ویلی چې په دې وختي طور خو چې موږ د ملک حالات ګورو نو هغه خو ورځ ورځ غربت سیوا شوی دی او عمران خان چې کوم پالیسیانې سرکاري حکومت کوم پالیسیانې دي والله ولالي د ملک د خیره دي دا ته مولانا صاحب سپورټ کې په ازادي مارچ کې به شرکت کې وکنه نه چې دا شرکت خو زموږ سره دغه نشته دی را دا البته لږ اوس د ملک د خیره نو الله دې د لږ ټور کې کنه نو الله دې هغه وکړي چې کم زموږ د ملک او د مسلمانان ده مولانا صاحب چې کوم د ازادي مارچ اعلان کړی دی دا په کار دی په دې ټیم کې وکنه بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې خبره خو د دین او د اسلام ده په شریعت محمدي کې د بادشاهیت خلاف بغاوت کول دا حرام او جرم دی بیا مولانا هغه وخت کې چې سوات کې بمان وردېده د ولې ازادي مارچ نه کو لال مسجد چې تباه کېده د ازادي مارچ ولې نه کو باجوړ کې بمباریانې کېدې ولې ازادي مارچ نه کو دا د کرسۍ دپاره ازادي مارچ دی موږ د دې بھرپور مخالفت کوو دا ظلم دی زیاتی دی قوم سره زیاتی دی عمر دا ته وایي چې د ازادي مارچ اعلان کړی دی مولانا صاحب حکومت غورځول غواړي نو څه چې وایي غورځوي که نه ولې بس حکومت صحیح دی او جی ټیک روان دی خبر خبر دی مولانا صاحب په احتجاج کې شرکت کوي که نه کوي انشاءالله کې به او جی زی به او جی ته خو دوه خبرې کوې ته هم به زما حکومت ټیک روان دی یو خبره وکړه صحیح دی هر څه صحیح او بل عمران خان چې کوم دغه وکړو نو ډېر ښکلي کارونه مو کړه ایجوکیشن لیول هم څنګه ډېر ښه شو کرپشن هم ښه کافي حد له ختم شو نو ښه خبره خو نه ده صبر پکار دی او جی نو ټایم ورکول پکار دی ځکه چې دا دومره ټایم چې دا کم ګن جوړ شو نو هغه خو 2-3 کال کې داسې زر نه ختمېږي که نه نو کم سے کم چې لکه ټایم خو ورکړي ډېر او مولانا صاحب د احتجاج اعلان کړی دی آیا بریکوټ خلک به په هغې کې شرکت کوي که نه کوي یاره دا خو دومره غټه خبره نه ده چې موږ په مخه د احتجاجونو نه ځو احتجاج ضروري نه ده زموږ دا ضرورت ده چې د خلکو ته امن نشي امن موږ ته دا دی چې موږ خپل کاروبار کوو او کاروبار ښه روان دی خو دا ده چې لږه ګراني ده د ګرانۍ دغه دی او احتجاج کې موږ نه شو تللی احتجاج ته موږ نه یو جوړ او زمون خدا د غره د حکومت نه چې لکه دا ارسار ځان کې او دغه کې او د نورو حکومتونو خپل حکومتونه کړي دي او د احتجاج نه هیڅ دغه هم نشته
او دوبه اسې د ملک دا کوي نسخانونه کوي او یو بل ته خلک راوباسي نو دا ښه خبره نه ده. مولانا صاحب وایي چې حکومت نور نشي چلېدی مهنګایي دا خلک خفه دي نو زه دا حکومت لرکول ختمول غواړم. نو حکومت خو شکر الحمدلله د دې نور نه ډېر ښه روان دی. موږ چونکې دې خبره زموږ تبلیغ سره تعلق دی دې خبرو چې کوم دی سدیسي حل تر اوسه پورې په پاکستان کې راونه وتلو چې یو سیاستدان راغی او هغه عوام له سره ریلیف ورکړ دی. تر عمران خان خلکو ته هغه هم چې کوم دی سداسې ریلیف ورنه کړی شروع نو زما یقین دی دې نه بس خاص پیدا نه معلومیږي. او یاره سویل نه شو لکه خلکو خولې لا بندې دي الان سات زیات خلک خو لګوټې عمران خان نه لګ دغه کوي مطلب دا دی چې لږ خوشحاله نه دي که نه خو بیا هم لکه څوک داسې نه دي راوچت شوي چې یاره لکه لا مخالفت نه دی لا شروع کړی خوشحاله دي ولې نه دي نو اوس نه شو ویلی چې زیات خلک خو په دې خوشحاله نه دی چې یاره مهنګایي ده بس زیات خلک په دې باندې لږ شان او خبر هغه صحیح نه دی سره زموږ د پاکستان حالات چې دی هغه خرابېدی شي ځکه عمران خان خو اوس لیګارې مطلب دا ټیکسونه یې پار شي ولګول د پاکستان هغه ماحول چې دی هغه صحیح کوي په یو ځای کې چې دی هغه ټیکس ولګي بل څه ولګي د هغې سره هغه ماحول چې دی صحیح شي. زما به خپله د کریانې دوکان دی مخکې به د کمپنو والا موږ له دنیا مالونه راوړل هغه پیسې هغه ټیکس کمپنو والا پټوو. اوس عمران خان داسې چل وکړو چې هغه ټیکس چې دی کمپنو والا دا نه نشي اخیستی او دا قانون ښه په صحیح طریقه روان دی او زما مولانا صاحب ته دا خواست دی چې د سره د دا درنې مرنې ونه کړي او په کار دا نو که دی پاکستان ټیک کول غواړي په کار دا چې دی دا درنه ونه کړي. نوم دې څه دی؟ نوم مې اماد اماد خان دا ورته وایي چې مولانا صاحب چې کوم د ازادي مارچ اعلان کړی دی څه ګڼئ دا به کامیاب شي که نه دا به کار دی که نه؟ نو بس مونږ دغه دعا کوو چې څوک په حق دي هغو له دې الله پاک بری ورکړي نو او که چې د غریب دپاره څوک لګیا دي بس هغه سړی د خدای کامیاب کړي. کوم د احتجاج اعلان کړی ازادي مارچ نو د نر ټیک دی سره کافر را باندې راغلی دی نر بچی دی دا به کار دی احتجاج تاسو به خپله شرکت به کوئ که نه؟ زه خو یو له ووټ نه ورکوم خو دا کم نرخونه چې چالو دي دا کم ظلم زیاتې شروع شوی دی نو د نر بچی دی چې راوتی دی داسې د یخې مورزوی بلا بل څوک چې راوبوځي دا ټیک کوي ښه کار کوي هو ډېر تاسو به خپله شرکت کوئ؟ انشاءالله. ډېره مننه کتونکو څنګه چې تاسو د بریکوټ د خلکو رایې واورېده مختلف رایې وه د هر سړي چې دا خپلې خپلې خبرې وي هغه تاسو واورېدې دا و تحصیل بریکوټ زه به مخکې د سواد یو بلې تحصیل ته هلته به هم د خلکو نه دغه پوښتنې کوو د هغې رایې به اخلو تاسو ته به یې راوړو تاسو ته به یې مخامخ کوو تر هغې پورې خپل قربان مراد خان له اجازت ورکړئ د الله په امان.